من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. سورة النور واقعات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روانوا. اللہ رب العزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ په پاک دامنی او په نیک سیرت او په صفائی باندې الله رب العزت آیتونه نازلول. بیا الله رب العزت مؤمنانو ته یو حکم ورکړي چې مؤمنانو خبردار شئ. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان مروانیږئ په قدمونو د شیطان باندې. ومن یتبع که چا تابعداري وکړله که څوک روان شو خطوات الشیطان په قدمونو د شیطان باندې فإنه بشک د یأمر بالفحشاء دی حکم کوي د بے حیايي والمنکر او د بدکار دی حکم کوي د بے حیايي او د بدکار. ولولا فضل الله که چرته د الله رب العزت فضل نه وشوی پتا علیکم پتا سبحان ورحمته او پتا سبحان که د الله رحمت نه وشوی ما زکا نو پاک شوی بنو منکم لتاسن من احد ابدا یو کس هیڅ کله هم ولكن الله لیکن الله پاک یزکی من یشاء پاکوي چې چاله روغواړي والله سمیع علیم. الله رب العزت اوریدونکی او علیم ذات دی. په دې آیت کې الله رب العزت مونږ ته وایي مسلمانه چې کله دا کلمه وی لا اله الا الله محمد رسول الله نو د دې نه پس به د یو خبرې ډېر اهم او ضرور خیال به وساتي چې چرته د تابعداري د شیطان ونه کې چرته د شیطان په قدمونو روان نشي. او که تاسو کې څوک د شیطان په قدمونو باندې روان شوله دغه انسانان دیو حکم ورکوي فحاشي بے حیايي او بد کار ته. یعنی د شیطان په هر یو کار کې بے حیايي وي. د شیطان په لاره چې کوم انسان ځي هغه بے حیايي او بدکاری طرف ته هغه دعوت ورکوي. نو الله رب العزت فرمایي چې تاسو د شیطان په لاره مه ځئ. د شیطان دغه لارې نه تاسو اجتناب وکړئ. که هر یو حکم وي او موږ ټول مسلمانان ښه پېژنو چې د شیطان لاره کومه ده او د پیغمبر او د الله لاره کومه ده نو هر یو انسان ښه پوهیږي. نو د شیطان په لاره تاسو مه ځئ. بیا الله رب العزت هغه صحابه کرامو په باره کې فرمایي کوم صحابه کرام هم د عبدالله ابن ابی ابن سلول د هغې په خبرو کې راغلی او حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها باندې د تهمت دغه اقرار یې کړی. الله پاک فرمایي الله تاسو له توفیق درکو چې تاسو توبه ویستله الله تاسو لره معافي وکړله. که چرته الله چاله توفیق ورنکو دغه انسان چرته به هم معافي نشي غوښتلی توبهګار کېدی نشي خو الله توفیق ورکوي. بیا مخکې الله رب العزت فرمایي ولا یأتل اولو الفضل منکم. دغه آیت شان نزول داسې وه چې حضرت مستح رضی الله تعالی عنه هغه هم یو صحابي و جلیلة القدر صحابي و او جنگ بدر کې هم شریک شوی و داسې یو صحابي. خو کله دغه منافقینو په حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها باندې تهمت ولګوله دغه صحابي هم دا خبره وکړله دا چې حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها په باره کې غلط بیانی دغه صحابي هم وکړله. نو الله رب العزت دې چې کله دا خبره وکړله نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه صحابي سره مدد بس کو. یعنی دا صحابي حضرت مستح رضی الله تعالی عنه دا یو غریب صحابي و. نو حضرت ابوبکر صاحب به دې سره مالی مرسته کوله دې سره به امداد کوله دې له به پیسې خرچه کھانا پینا ورکوله. خو کله چې دی حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها باندې تهمت اقرار یې وکړله دا خبره یې وکړله نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفرمایل وایي نن نه پس به زه مستح سره امداد نه کومه ځکه چې تی زما پاک دامن لور باندې تهمت لګولی دی زما په لور باندې الزام لګولی دی په دې وجه باندې نن نه پس زه ورسره مدد نه کوم. نو الله رب العزت دغه آیات نازل کو چې ابوبکر صدیقه داسې مه کوه چې ته ورسره مدد نه کوې
بلکې چې دې توبه ویستله د توبې نه پس ورسره خپل دغه مالي امداد وکړه او بیا حکم ټول مسلمانانو دپاره الله رب العزت فرمایي ولا یأتل اولو الفضل او قسم دې نه خوري اولو الفضل فضیلت خاوندان منکم لتاسونه والسعة او د فراخي خاوندان ان یؤتو چې دیو نه ورکوي اولی القربا رشته دارانو ته والمساکین او مسکینانو ته والمهاجرین او مهاجرین هجرت کوونکو ته فی سبیل الله په لار د الله کې ولیعفو او پکار ده چې عفو وکړي معافي وکړي ولیصفحو او درګذر دې کړی شي الا تحبون آیا تاسو دا نه خوښوئ ان یغفر چې بخنه وکړي الله پاک ستاسو والله غفور الرحیم الله رب العزت غفور ډیر زیات بخونکی او مهربان ذات دی الله رب العزت فرمای ابو بکر صدیقه ته قسم مخوره چې ته به دې سره مدد نه کوي بلکې داسې دې څوک قسم ونه خوري چې موږ به غریبانانو سره مدد نه کوو او داسې دې څوک قسم ونه خوري چې موږ به مهاجرینو سره مدد نه کوو او داسې دې څوک قسم ونه خوري چې موږ به خپل رشته دارانو سره مدد ونه کوو او که چرته د رشته دارۍ کې د دوه انسانانو په خپل مابین کې جنگ جګړه وشي یا یو معامله وشي او یو رشته دار قسم وخوري چې زما د الله په ذات باندې قسم وي چې نن نه پس زما او ستا هېڅ قسمه تعلق نشته یا دی ورته قسم وخوري چې نن نه پس به زه در سره مدد نه کوم ته غریب یې زه در سره مدد نه کوم بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام او الله رب العزت قانون دا دی چې تا قسم کړی دی دغه قسم مات کا د قسم کفاره ادا کا لیکن رشته داري به نه ختموي او دغه امداد دغه غریبانانو سره دا به بس کوي نه بلکې دوی له به دغه امداد ورکوي کله چې دغه آیت نازل شو الا تحبون ان یغفر الله آیا تاسو دا نه خوښوئ چې الله رب العزت مغفرت وکړي ستاسو ابو بکر صدیق صاحب جواب ورکوي بیا والله احب انی ان یغفر الله لی زمونږ دا غواړو چې الله رب العزت دې زمونږ مغفرت وکړي بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفرمایل چې دغه مستح رضی الله تعالی عنه ته د مال ورکړی شي او دې سره د امداد وکړی شي او بیا دغه امداد چرته هم نه بندیږي او نه ختمیږي دغلته ګورئ چې کله صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغوی ته چې څه خبره پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې څه خبره د قرآن نازل شو هغې به ډایرکټ ورباندې عمل کوله نو ما او تا ته دا درس راکوي چې مسلمانه که یو مسلې نه خبر نه وي مسلمانه که یو مسله درته پته نه وي ستا په علم کې نه وي خو چې کله د قرآن او د حدیث یو خبره ته واوري بیا په دې باندې فوراً عمل وکړه دا د مسلمانانو شان او د مسلمانانو تقاضا ده کنی وګورئ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو اولنی خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دنیا کې د ټول انسانانو د پیغمبرانو نه پس د ټولو نه بهترین او اعلی مقام او شان شوکت والا انسان او بیا هغې لور مبارک د دنیا د ټولو زنانو نه بهترینه یو زنانه تر قیامت روز پوری هغې په شان د نیک زنانه نیکه ښځه او یو عبادت گزاره او د الله باندې مینه ښځه قیامت پورې راتلی نشي چې پلار دومره اوچت مقام والا وي او بیا د هغې لور هغه هم دومره اوچت مقام او مرتبې والا وي او بیا دغه لور ښځه د پیغمبر وي چې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بیبي مبارکه وي او څوک چې په هغې باندې تهمت وتړي بیا هم دغه صحابه کرام چرته د بد اخلاقي او چرته د جذباتو مظاهره نه کوي بلکې د الله او د پیغمبر دغه فرمان ته حکم کوي چې الله موږ ته څه حکم کوي بس که څوک زما په خور باندې تهمت وتړي که څوک زما خور ته کنځل وکړي که څوک زما مخې ته دغه ډک بازار کې زما مور او خور وکنځي آیا زه به برداشت کړم هېڅ چرته به هم برداشت نه کوم ولې ځکه چې زمونږ دننه هغه ایماني قوت هغه ډېر کمزور وي زمونږ دننه هغه غیرت د جهالت هغه جذبه ډېر زیات وي نو موږ ته پکار دی چې کله یو انسان موږ ته کنځل وکړي نو موږ د ادب او د احترام او د ښه اخلاقو مظاهره وکړو د جذباتو نه کار وانخلو او داسې به هم نه کوو چې چېرته یو زنانه باندې تهمت ولګي او موږ سترګه پټه کړو او د هغه زنانه په باره کې موږ بدګماني شکار شو نه بلکې چا تهمت ولګوله بس واوره او په دې بل غوږ باندې وباسه چېرته هغې باندې یقین ونه کړي الله رب العزت فرمایي ان الذين يرمون
بېشکه کوم خلک هغه کسان یرمونه چې دي تهمت لګوي تهمت تړي المحصنات پاک دامن ښځو باندې الغافلات بې خبره المؤمنات مؤمنات باندې لعنو لعنت شوی دی په دیو باندې په دنیا په دنیا کې والآخره او په آخرت کې ولهم عذاب عظیم او دیو د پاره عذاب لوی عذاب دی الله رب العزت فرمایي هغه کسان چې پاک دامن ښځو باندې تهمتونه لګوي هغه کسان چې پاک دامن ښځو ته کنزل الزامونه او بدکاری نسبت کوي الله رب العزت فرمایي دا تهمت کوونکي خلک دیو باندې د الله رب العزت لعنت شوی دی په دنیا کې او هم په آخرت کې او په دنیا کې د دوی لپاره شرمندګي رسوایی بربادي او بې عزتي به وي او آخرت کې دوی لپاره به عذاب به وي نو موږ ته پکار دی چې چېرته چاته کنزل ونه کړو چې کله کله موږ غوسه شو بل یو انسان ته موږ وایو حرامي او دا په شریعت او په اسلام کې ډېر غټ ګناه ده او ما تاسو ته مخکې هم ویلي وو چې اسلام او شریعت دا وایي که چاته د حرامي وویله په خپل دغه خبرو باندې به څلور ګواهان پیش کوي چې نعوذ بالله دا د حرام شوی او د حرام طریقې باندې پیدا شوی اولاد دی که چېرته څلور ګواهان دې پیش نه کړله اسلام کتاب باندې حدود جاری کیږي اسلام کې پتا باندې حد جاری کیږي چې بل مسلمان باندې تهمت ولې ولګوله او یو پاک دامنه ښځه هغې چېرته ګناه نه وه کړې یو پاک دامنه ښځه په کور کې په پرده کې ناست وي او ما او تا په خپل مابین کې جګړه وشي او هغه ښځو ته موږ کنزل وکړو نو دا ډېرې زیات عظیم الشان ګناه ده نو چې کله جنګ جګړه وشي اول خو جنګ جګړه کول دا د مسلمان شان نه دی او که چېرته جنګ جګړه وشي نو بیا دغه پاک دامن ښځو ته کنزل کول دا په شریعت کې ناجایز او لوی عظیم الشان ګناه ده او که چا دا کنزلې وکړلې نو بیا به الله رب العزت څنګه چل کوي تا دلته خبرې وکړلې کنزلې وکړه خبره بس ختمه نه الله پاک فرمایي یوم تشهدو په هغه روز به ګواهي کوي علیهم دیو باندې السنتهم جبې د دیو و ایدیهم لاسونه د دیو و ارجلهم او خپې د دی بما کانوا یعملون د هغه څه چې کول به دیو قیامت پر ورځ باندې به میدان حشر ولګي چې کله میدان حشر ولګي دغه انسانانو ته به دغه عملنامه مخامخ به ښکاره شي نو دو قسمه خلک به وي یو قسم خلک به دا وي چې هغوی به اقرار وکړي چې او بلکل په دنیا کې دغه خطا او دغه غلطي موږ نه شوې وه نو امکان دی الله رب العزت به یې معاف کړي الله پاک به ورله معافي وکړي او دویم هغه خلک به وي چې هغوی به انکار وکړي په قیامت په دغه میدان کې بیا به هم دغه دروغ وایي دا دروغجن انسان نه دی دی به قیامت کې به هم دروغ وایي دی به دروغ وایي الله پاکه ما دا ګناه نه ده کړې بلکې دا خو فرشتې ما سره زیاتې کړي او په زیاتې کې یې لیکلي دي الله رب العزت بیا به حکم وکړي یوم تشهد علیهم په دغه ورځ باندې به ګواهي وکړي السنتهم جبې د دیو دغه جبې به ګواهي وکړي و ایدیهم لاسونه به ګواهي وکړي و ارجلهم او د دیو دغه خپې دیو به هم ګواهي وکړي بما کانوا یعملون په هغه څه باندې کم عمل چې دیو په دنیا کې کړی و دغه اندامونه هغلته قبر کې به اشر کې به د قیامت په میدان باندې به گویا شو وای به چې لاس به وای چې الله ستا دغه بنده په دنیا کې په ما باندې بد یو عمل کړی و خپې به وای الله پاکه دغه انسان په ما باندې تک کړی و غوږونه به ووایي الله پاکه په ما باندې ګناه او دروغ چغلي تهمت بد اخلاقي او الزامونه په ما باندې اورېدلی وو جبه به ووایي الله پاکه په ما باندې دروغ ویلی وو نو مسلمانانو چې کله یو قدم اوچتوئ چې کله یو خبره کوئ چې کله لاس خوځوئ چې کله سترګه کولاوئ نو دا خبره اول ځان ته مخې ته کېدی چې قیامت په ورځ باندې دا هر څه په ما باندې ګواهي به کوي او نن سبا چې کله دنیا کې مونږ وګورو یو کس چې کله غلا کوي هغه ډېر خفیه او په پټه باندې غلا کوي چې چېرته څوک ونه ویني او په ما باندې دغه غلا ثبوت ونه شي لیکن دا یاد وساته چې د الله رب العزت نافرماني کوي نور گواهان خو پرېږده چې الله او دغه فرشتې خو به گواهان وي لیکن د شرم خبره به دا وي د هتک
او د بې عزتي خبره به دا وي چې قیامت په ورځ باندې ته ووایي چې الله ما دا ګناه نه ده کړې او په دې ټیم کې ستا دغه اندامونه په چغو شي او دغه اندامونه در باندې ګواهي وکړي ستا مور او پلار دغه ټول انسانان هلته مخامخ وي او ستا اندامونه درته دغه ګویا شي چې الله پاکه په ما باندې دا ګمانونه کړی څومره شرمناک منظر به وي نو موږ ته پکار دی چې د ګناهونو نه ځان وساتو موږ ته پکار دی چې دغه ژوند د الله رب العزت اطاعت کې موږ تیر کړو چې قیامت پر ورځ باندې د شرمندګي دغه مرحله کې موږ شرمنده نه شو او بیا الله رب العزت فرمایي دغه اندامونه در باندې ګواهي وکړله نو څه چل به وشي خبره به ختمه شي نه الله پاک فرمایي یومئذ په دغه ورځ باندې یوفیهم الله پوره به ورکړي الله پاک دیو ته دینهم بدله د دیو الحق حق بدله ويعلمون او دیو به پوه شي په قیامت په دغه ورځ باندې ان الله بېشک الله رب العزت هو الحق المبین برحق حق واضح کوونکی دی کله چې قیامت ورځ ولګي الله پاک به پوره سزا درکوي الله پاک به پوره بدله درکوي که دنیا کې د نیک اعمال کړي وي الله پاک به اجر درکوي جنت به درکوي نعمت به درکوي او که په دنیا کې ګناهونه دي کړي وي نافرماني به دي کړي وي الله پاک په دغه دنیا کې به ته غفلت کې وي دغه دنیا کې به د غفلت کې ژوند تیر کړی و لیکن قیامت په ورځ باندې به ته پوه شي چې الله پاک خو پوره عذاب ورکوونکی دی الله پاک خو پوره سزا ورکوونکی دی دوی به قیامت په ورځ باندې به الله چې کله عذاب ورکړي دغه کسان به پوه شي په دنیا کې که څوک پوه نه شي ویعلمون ان الله دوی به پوه شي بېشکه دغه الله رب العزت هو الحق المبین برحق دی سزا ورکوونکی حق واضح کوونکی دی د قیامت پر ورځ باندې حساب کتاب کیږي د قیامت د ورځې نه مخکې موږ ته پکار دی چې خپل اعمال درست کړو او بس رمضان المبارک کې د مغفرت میاشت ده په دې میاشت کې موږ الله رب العزت ته توبهګار شو معافي وغواړو او خپل ګناهونو باندې پښیمانه شو بیا الله پاک فرمایي الخبیثات دغه ناپاکې ښځې للخبیثین ناپاکو سړو دپاره دي والخبیثون او دغه ناپاک سړي للخبیثات د ناپاکې ښځو دپاره دي والطیبات او دغه پاک والطیبون او دغه پاک دامن سړي یا پاک سړي للطیبات دپاره د پاکو ښځو دي اولئک دغه کسان مبرؤون بری دي مما یقولون د هغه څه چې دوی وایي لهم مغفرة ورزق کریم دیو دپاره مغفرت او رزق کریم دی دې ځای کې الله رب العزت فرمایي او هغه خلکو ته پیغام ورکوي چا چې په عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها باندې تهمت تړلی و الله پاک فرمایي دا خبره یاد وساتئ چې په دغه دنیا کې هم قانون دا وي چې پاک خلک دی پاک خلک خوښوي نیک خلک خوښوي او بدکاره خلک خوښوي بد عمله خلک خوښوي چې کله دنیا کې مونږ وګورو چې کوم نیک خلک وي هغوی تعلقات به د نیکانو سره وي کوم بد خلک چې وي هغوی تعلق بد عمله بېدینه خلکو سره وي همدارنګې دغه زنانه چې یو پاک دامنه ښځه وي نیک سیرته ښځه وي او یو بهترینه زنانه وي هغه چرته به هم دا برداشت نه کوي او دا نه خوښوي چې هغې دغه نکاح د چرته یو ګناهګار انسان سره وشي چرته یو پوډري یو شرابي سره وشي چرته نعوذ بالله من ذلک یو بدکاره بدعمله سړي سره وشي همدارنګې یو ملا یو طالب یو تبلیغي یو نیک امیر یو بزرګ هغه چرته هم دا نه خوښوي چې هغې نکاح چرته یو فحاشه زنانه سره وشي هغې نکاح چرته یو بدعمله زنانه سره وشي هغې نکاح چرته بېدینه زنانه سره وشي دا زمونږ هغه طبیعت خلاف خبره ده او بیا چې پیغمبر وي او خاتم النبیین وي او د ټول کائناتو سردار وي د انبیاو سردار وي هغه به څنګه دا خوښ کړي هغه به څنګه دا خوښه کړي چې نعوذ بالله یو بدکاره زنانه سره علیاذ بالله نکاح وکړي دا خو د طبیعت خلاف خبره ده چې کله پوهه شه چې کله د پیغمبر ښځه وي دی به همیشه نیکه وي دی به همیشه پاک دامنه وي او بیا عجیبه خبره دا ده چې دو پیغمبران داسې وو چې هغوی دغه زنانه دا کافره وه پیغمبر او زنانه کافره وه
نو د دې آیت څه مطلب شو چې الله پاک فرمایي چې نیک ښځې د پاره د نیک سړو او بد ښځې د پاره د بد سړو. نو پیغمبر خو پاک وي، نو د دې دغه زنانه لکه د حضرت نوح علیه السلام او د حضرت لوط علیه السلام هغې ښځې هغې کافرانې وي. نو آیا د دې آیت څه مطلب دی؟ نو چې کله مونږ وکتل چې وګورئ دا بدکاره ښځه نه ده، دا د طبیعت دومره طبیعت هم دینه کرکه او نفرته کوي چې کله د پیغمبر دغه ښځه د حضرت نوح او د حضرت لوط علیه السلام هغې دغه ښځې کافرې وي، لیکن هغې باوجود هم هغې بدکاره او فاسقانی او بدکاره نه وي، بلکې د کفر باوجود هم هغې چېرته بد عملي نه کوله اگر چې کافران وي. تاسو کتلی کافران بعضې داسې وي چې هغوی وي کافران خو د مسلمان نه په دنیا په عمل کې ډېر زیات بهترین وي، د مسلمان سره چېرته کنځل نه کوي، بد اخلاقي چېرته هم نه کوي، دروغ چېرته هم نه وایي. نو دغه شان دي هغه زنانه اگر چې کافرانې وي لیکن بد عمله او فاسقانې او فاجرانې نه وي. نو مسلمانه مونږ سوچ وکړو چې یو کافر زنانه داسې کېدلی شي چې هغې چېرته فاسقي او فجور دغه بدکاري نه کوي، بد عملي نه کوي، بد نظري نه کوي، بیا د مسلمان دغه زنانو څومره جرأت چې دوی دغه شان بد عملي او بدکاري کوي. نو الله رب العزت فرمایي چې دا پاکې ښځې دپاره ده پاکو سړو، او دغه معاشره کې هم دا پیغام دی چې داسې ونه کوئ، مال دولت ته ونه ګورئ چې چېرته یو پاک دامنې ښځې نکاح تاسو چېرته یو بد عمله سره وکئ، او داسې ونه کوئ چې یو پاک دامنه سړی وي او دوی ته خپل بچو ته چېرته بېدینه زنانو سره نکاح ونه تړي، بلکې وګوره که چېرته زوی دې بد عمله و، که چېرته زوی دې بد عمله و، کوشش وکړه چې زوی نیک عمله جوړ شي ستا دغه زوی نه، لیکن داسې ونه کړي چې دغه زوی دپاره ته په مجبوري او په جرګو باندې یو نیک سیرته یو زنانه راولي چې د هغې دغه ژوند هم تباه شي، او داسې ونه کړي چې دغه معاشره کې اختلافات جوړ شي. وګورئ دغه نکاح دا مناسبت سره وکئ، نیک سیرت زنانه نکاح نیک سیرت سره، پاک دامنې ښځې نکاح پاک دامنې سره، چېرته یو مدرسې یو جنې نکاح پوډري شرابي سره ونه کړي، یو دنیادار سره ونه کړي. نو دې نه اجتناب وکئ، نو بیا به معاشره کې اختلافات هم نه راځي. الله پاک فرمایي الخبیثات ناپاکې ښځې للخبیثین دپاره دا ناپاکو بدکاره بېدینه پلیته ناپاکې ښځې دا دپاره د ناپاکو سړو دي، والخبیثون او دا ناپاک خلق ناپاک دغه سړي للخبیثات دا پاره د دې ناپاکې زنانو دي، والطیبات او دغه پاک دامنې ښځې للطیبین دپاره د پاک دامنو سړو دي، والطیبون او دغه پاک دامنه سړي للطیبات دپاره د پاک دامنو ښځو دي. اولئک مبرؤون دغه پاک دامن زنانو او په دغه خلکو باندې چې څوک تهمتونه تړي دوی بری دي د هغې نه، هغوی دغه ګناه کې مبتلا نه دي. مما یقولون کم تهمت چې په هغوی لګي هغې دوی نه مبرؤون یعنی بری دي. لهم مغفرتون دوی باندې اگر که دغه دنیا ټول خلک په دوی تهمت وتړي لیکن لهم دوی دپاره مغفرت به وي، لهم دوی دپاره مغفرت به وي، ورزق کریم او دوی دپاره ورزق کریم او الله رب العزت کریم او مهربان ذات دی، دوی دپاره فراقي به وي. نو چې کله دغه دنیا ټول خلک یو طرف ته شي او په یو انسان باندې تهمت ولګي د دوی په دغه عزت کې کمی نه راځي، دنیا ټول انسانان جنات یو طرف ته شي او مخامخ بل یو انسان وي او دوی ټول جمع شي او دغه انسان د بېعزتي او د شرمندګي او د رسوایي او د بېعزتي اراده وکړي، دا ټول دنیا خلک چې را جمع شي دا بې عزته کولی نه شي الله رب العزت چې کله ونه وغواړي، او بیا چې ټول خلک را جمع شي او یو بې عزته سړي له عزت ورکول غواړي دنیا ټول خلک هغې ته عزت نشي ورکولی. وتعز من تشاء وتذل من تشاء عزت ورکوونکي ذلت وورکوونکي دا د الله رب العزت ذات دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله ته د بل یو مسلمان د بې عزتي کوشش کوي، د بل یو مسلمان د شرمندګي کوشش کوي، الله رب العزت به دې تا شرمنده کوي، شرمنده به کړي. نو موږ ته پکار دی چې خپل معاشره کې د بل مسلمان عزت قدر احترام وکړو. نننی درس
نچوړ او خلاصه چې هغې باندې مونږ عمل وکړو. صرف په دغه درس کې څه خبرې د مخکینۍ صحابیاتو بیان شوله او الله پاک چې مونږ له کوم حکم راکوي هغه صرف 2-3 خبرې دي اسانې چې مونږ په هغې باندې عمل وکړو. نمبر 1 د شیطان په قدمونو به نه ځو. هر څوک پوهېږي چې شیطان قدم څه دی. نمبر 2 چې کله مونږ نکاحونه کوو د دې خبرو خیال وساتو چې خپل نیک الک له بدکاره ښځه ونه کړو او خپل یو نیک جنې له چرته رشته د بد هلک ونه کړو. 2 خبرې. او 3م خبرې چرته په چا باندې الزام ونه لګو. الله رب العزت دې موږ ته عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.